یو پیغام یو قوم جوړ شي یو اواز جوړ شي او د شهید بېنظیر بټو د یونیورسټۍ چې کوم د خبرې که په سوشل میډیا کېږي که په میډیا کېږي که په مین سټریم میډیا کېږي او که په صوبایي یا وفاقي حکومتونو کې په داسې ذرایعو کې کېږي د هغې مخنیوی وکړي. السلام علیکم ناظرین، زه یم ستاسو میزبان سید زاهد جان. پروګرامونه خو ډېر کېږي او ډېر کوو مختلف موضوعاتو باندې مختلف ایشوز باندې. نن چې زه کوم به پروګرام کول غواړم هغه به وي په شهید بېنظیر بټو یونیورسټۍ شرنګل اپر دیر باندې. په دوه ورځو کې تاسو به بالکل په سوشل میډیا باندې یو بالکل یو یلغار نه چې یاره د شهید بېنظیر بټو یونیورسټۍ سره سره نور 12 یونیورسټیانې یا 14 یونیورسټیان داسې دي چې هغه د مالي بحران په وجه باندې به هغه مرج کېږي په نورو یونیورسټیانو کې. چونکې دا خبره ډېره زیاته ګرمه ده په سوشل میډیا باندې 2-3 ورځونه او ډېره یو مختلف قسم یو بالکل یو بونچال راوستی دی. چونکې زموږ په دیر کې د شهید بېنظیر بټو یونیورسټۍ چې کوم ده دا واحد یونیورسټۍ ده او داسې درسګاه ده چې دا بالکل د دیر نه تقریبا 27-28 کیلومیټر بالکل شرنګل علاقه چې کوم ده د تحصیل شرنګل چې په اسمانده د کوهستان علاقه وه هلته دا اسټبلش شوي وه او د دې سره سره په دې کې ډېر د ترقۍ علامات په دې سنس کې راغلي وو چې دغلته د علاقه ډېره زیاته پسمانده پاتې وه او د دې مین مقصد هم دا و چې هر د کوهستان کم بیلټ دی هلته د تعلیم پرمختګ وشي او دا یونیورسټي په دغه سلسله کې سره د تعلیمي ماحول هم برقرار وساتي او اضافه پکې وکړي او سره سره دا یونیورسټي د دغې علاقې د ترقۍ یو مثال هم جوړ شي او ترقی راشي. نو ګو کې په هغې کې څه شک نشته دی چې د شرنګل د شهید بېنظیر بټو یونیورسټي شرنګل د جوړېدو د قیام نه وروسته په شرنګل او د هغې په خوشه علاقو کې بالکل زبردست ترقي یو ښه ماحول پیدا شوی دی. د بدقسمتۍ نه دا څو ورځې په اخباراتو کې مونږ همدغه خبره اورو او په سوشل میډیا خو بالکل یو یلغار جوړ دی او دغه شانتې پرون د یونیورسټۍ د طرفه چې کوم ترجمان دي هغوی هم په دې باندې یو ایکشن واخیستو او هغوی یو پریس ریلیز جاري کړو چې دا کوم افواهګانې یا کوم قیاسارایي د یونیورسټۍ د ضم کېدلو یا د هغې د بندېدلو یا په نورو یونیورسټیانو سره د هغې انضمام نو د هغې بالکل نفي وکړله او د ترجمان د وینا مطابق د شرنګل یونیورسټۍ وایس چانسلر ډاکټر شهاب او د هغې سره پرو وایس چانسلر ډاکټر عبدالخالق جان په هغوی مختلفو داسې حوالو سره په پریس ریلیز کې دا وینا کړې ده چې بالکل د دې موږ تردید کوو او 9 تاریخ پرونیو چې کومه ورځ وه په پېښور کې په سینټ د هغوی اجلاس و په هغې کې تقریبا 600 سره پاسه میلیون چې کوم دی هغوی و چې دا بجټ هم منظور شوی دی او د هغې سره 400 سره پاسه داسې پراجیکټ نور هم راغلي چې هغه د وایس چانسلر صاحب په محنت باندې هغه د یونیورسټۍ راغلي. نو وینا مقصد مې دا دی چې کم سے کم موږ به حیثیت صحافي د صحافت یو څه امتیاز دا دی یو اصول دا دی چې کله هم څه واقعیت راشي نو د هغې داسې نه ده چې په سوشل میډیا باندې به موږ یک طرفه شی چلوو که د هغې دا په حقیقت کې وي خو فرض دا جوړېږي صحافتي اصولو کې چې د کومه اداره که یونیورسټي که ایجوکیشن که بل څه که هیلث نو د هغې سره سره د هغې محکمې د هغه ادارې د هغې او باقاعده موږ یو موقف ومنو. چونکې د یونیورسټۍ د ترجمان مطابق په دې سلسله کې هېڅ نشته دی. په 9 جولای باندې هغوی لپاره فنډ هم منظور شوی دی خو زما چې خپله کوم سورس دی کوم ذرایع ده نو هغې د سینټ په نوم چې کوم اجلاس شوی نو په هغې کې دا بالکل د یونیورسټۍ ترجمان یا د یونیورسټۍ د انتظامیې دا خبره بالکل صحیح ده چې د فنډ منظوري شوې ده خو په هغې کې لفظ دا استعمال شوی دی چې د دې به تل پارټي اډیټ کېږي او د هغې سره ځای مشروط کړله. نو که حقیقت کې داسې نن یو څو اخبارونه ما کوټ کړله چې تل پارټي اډیټ به کېږي د هغې سره دا مشروط ده. نو که مشروط وي نو صوبایي حکومت هم دا یو ظلم کړلی د دې پسمانده علاقې سره چې هغه دلته دا واحد یونیورسټي ده او دلته دا په تعلیمي درسګاه کې په تعلیمي ماحول کې او په تعلیم په ترقۍ کې یو اهم کردار ادا کوي. ګو کې داسې خلک هم وایي او د دې علاقې نور خلک هم دا کېږي چې په یونیورسټۍ کې به ډېر بې ضابطګیا نه کېږي خو د هغې سره سره زمونږ دا واحد یونیورسټي ده نو هغه به په
پشت موږ ارته او د دې یونیورسټۍ لپاره د دې د پرمختګ لپاره د ترقۍ لپاره به موږ هم نور ګامونه اوچتو او دغه شان دي زموږ سیاسي قیادت چې کوم دی که هغه د جماعت اسلامي دی که هغه د پیپلز پارټۍ دی که هغه د نیشنل پارټۍ دی مسلم لیگ دی یا د پی ټی آی دی خاص کر پی ټی آی نن په اپر دیر کې چې د هغوی ایم ان ایم دی درې واړه ایم پی ایز هم دي د هغوی هم دا زیات یو حق جوړېږي چې هغه حقیقت کې داسې څه گردش کوي داسې خبرې نو چې د هغې بالکل مخالفت وکړي او د دې یونیورسټۍ د ترقۍ لپاره او د دې پرمختګ لپاره د مخکې زیات هم نور کوششونه وکړي ګوکې چې په سوشل میډیا باندې د دغې حلقې ایم پی ای ګل ابراهیم هم د هغې بالکل یو واضح تردید کړی دی او دا وینا کړله چې دا د یو څو سیاسي یتیمان لفظ استعمال کړل چې دا د هغوی یو سازش دی نو بهرحال هغه خو موږ نشو ویلی هغه سیاسي خلک دي هغوی به په دغه حواله سره خپل موقف په خپله واضح کوي چې سیاسي یتیمان چاته وایي څوک دي خو په دې وخت کې دا یو ایشو ده او ایشو دا ده چې په دې لپاره په خپل منځ کې سیاسي پارټیانې سیاسي ګوندونه د یو بل سره مخالفت نه کوي او د دې واحد یو پوینټ ایجنډې لپاره که داسې وي چې یاره ګورمنټ دا غواړي چې حقیقت کې د دې یونیورسټۍ سره سره چې کوم په هغه کې د شانګله ده د سوات ده چترال ده نور مختلفو یونیورسټیانې هم د هغوی داسې خبرې داسې قیاس آرای روان دي چې دا به په نورو یونیورسټیانو سره ضم کېږي ځکه چې دلته بحران مالي بحران ډېر زیات دی ګو کې یونیورسټیانو کې مالي بحران هم راځي دغه هم راځي خو د هغې لپاره حکومت او خاص کر ایچ ای سی خپل ګامونه پورته کوي او اخلي نو زمونږ خو به حیثیت د دیروجي دا یو حق جوړېږي د صحافت سره سره موږ یو عام شهریان هم چې موږ د دې خپل یونیورسټۍ که داسې څه وي نو هغه ټول چې څه ما تاسو ته خبره اوم کړله چې موږ ته بعضې خبرې داسې علم شته دی چې په دې یونیورسټۍ کې ډېر ښه کارونه هم نه کېږي دا دی چې دا خلک الزام لګوي چې یاره په دې کې څوک سټاف چې کوم دی هغه ته کې مالي څوک پلان کې هم کوي څوک دام کېږي هغه هم کېږي مختلف خبرې کېږي په خپل ځای د هغې لپاره بل یو فورم به بل یو وخت به بل یو ټایم به په هغه کې بیا خلک چې چا سره ثبوت وي هغه ثبوتونه دې پیش کړي او دا کېږي ځکه چې خبره به کوو په ثبوت باندې چې ثبوت نه وي نو اول یې زه نشم کولی بیا بل نشي کولی لنډه او شارټ کټ خبره دا ده د ټول قوم د اپازدیر د قومو او خصوصا د سیاسي ګوندونو جماعتونو دپاره دا یو پیغام دی زمونږ چې دا که حقیقت کې داسې څه وي نو هغه دې راوځي د وزیر اعلی سره د ګورنر سره او د نورو داسې اعلی حکامو سره د هغې سره کېږي او داسې که څوک کوشش کېږي نو شاید چې اول خو زمونږ د اپر دیر او د دیر د شرینګل د کوهستان نه قوم د دې اجازت ورنه کړي خو بیا هم که دا په بل طرف ځي نو زمونږ مشران شته دی سیاسي مشران هغه به د دې خبرو بالکل مخنیوی هم کوي او دا هم کوي زما خصوصا د سوشل میډیا هر هغه کس ته دا یو التماس دی دا یو درخواست دی چې مخالفت هم وکړي په خپل ځای که تاسو ته څه په یونیورسټۍ کې غلط معلومیږي هغه خبره هم وکړئ خو چونکې خبره چې څونه راځي او د یونیورسټۍ د ختمېدو یا د هغې مالي بحران په نوم باندې د نورو یونیورسټیانو سره انضمام کول او داسې حربي استعمالول نو د هغې ټول به حیثیت یو قوم جوړ شي او د دې د پرمختګ لپاره او چې څه مخنیوی کېږي هغه وکړي او دا زموږ د علاقې یو ترقي ده دلته زموږ نور داسې ادارې نشته چې شي په کار دا ده چې دا ختم نه دا زم نه د دې سره سره د نورو یونیورسټیانو چونکې چې مخکې داسې په تېر وخت کې هم انید الله چې کوم دلته د حلقې نه انتیان او سابقه منسره مو هغه وویل چې یاره په داروړه کې موږ د انجینرینګ یونیورسټۍ کیمپس راوړی او د هغې پیسې 30 کروڑ روپۍ پکې هغه الوکیشن هم شوی او ټرانسفر شوي هم دي خو بهرحال په څه ناګزیر وجوهاتو باندې چې کوم هغه اوسه پورې د هغې هغه خبره بالکل پسې پوس تلله نو داسې نورو یونیورسټیانو لپاره د هغې د راوړلو لپاره کوشش پکار دي او د یونیورسټۍ انتظامیې ته هم دا خصوصي درخواست دی چې کوم غیر ضروري اخراجات دي هغه کنټرول کوي عوامو له خاص کر طلبه او طالبات ته فیسیلیټیز ورکوي او د دې علاقې تاسو هم یو ذمہداري په تاسو باندې جوړېږي داسې نه چې کوم خلک کوم الزامات لګوي چې دا بالکل یو مافیا جوړه شوې ده په دې کې په مافیا کې به هم شک نه وي خو که چا سره ثبوت او په ثبوت باندې خبره کېږي اول به زه په ثبوت کوم بیا به بل په ثبوت کوي بیا جا د ثبوت نه علاوه خبره په یو ځای کې نه ده کېږي نو بهرحال که چا سړی په هغه کېږي
په اخر کې یو پیغام، یو قوم جوړ شي، یو اواز جوړ شي او د شهید بېنظیر بټو د یونیورسټۍ چې کوم د خبرې که په سوشل میډیا کېږي، که په میډیا کېږي، که په مین سټریم میډیا کېږي او که په صوبایي یا وفاقي حکومتونو کې په داسې ذرایعو کې کېږي، د هغې مخنیوی وکړئ. زمونږ د علاقې دا یو غیرت دی، یو ننګ دی او دا زمونږ د ماشومانو، زمونږ د بچو لپاره یو اهم ذریعه د تعلیم د حاصلولو. انشاءالله په دې کې او مزید د نورو پروګرامونه کوو، کوشش به کوو چې تاسو ته په دې کې نور ښه پروګرامونه، ښه داسې خبرې مخې ته راوړو چې د هغې موږ مخنیوی وکړو او د یونیورسټۍ د ترجمان او د یونیورسټۍ د انتظامیې مطابق او یونیورسټۍ کې بالکل داسې حالات نشته. دا صرف په سوشل میډیا باندې یو حالات جوړ شوي دي، یو پروپیګنډا ده، یو افواه دي او هغه دا کېږي. نور داسې حقیقت نشته. خپل میزبان سید زاهد جان ته ورکړئ اجازه ته د بل پروګرام پورې. الله حافظ.